ډاکټر لاله ډاکټر لا یره چې زما عذر دی دا بیماری ده نو هغه ته 15 ټیسټونه ولګي دا وکي او پرچر ته ډکه کې چې دا ټوله دوايانې به اخلي او دغه ډاکټر سره د کمپنۍ د طرف نه معاهده شوی چې زمونږ دا دوايانې دي او باسا طالب به دغه دوايانو مونږه 30% 40% 50% کمیشن درکو نو د ډاکټر فریضه ده چې هغه مریض ته هغه دوايي لیکي چې کم ته د مریض ضرورت دی هغه ټیسټ په ورته لیکي کم ته چې د مریض ضرورت دی کو د ضرورت نه زیات ټیسټ ولیکلو د ضرورت نه زیات دوايي ولیکل صرف بدی بنیاد چې ما د کمپنۍ والو سره معاهده کړی دا ډاکټر نه دی دا ظالم دی شرعاً هم جرم دی اخلاقاً هم جرم دی په دغه طریقه باندې تا ته غټه پرشه وړکږي ستا په 15 دوايانو د الله په فضل سره کار کیږي لس دوايانې بولېږي ورشه دا دوايانې فورا روړه چې ته ولا روړې کرخې وبرتا میډیکل سٹور والا موالی چې د څه استعماله دا به ستاسو د توجه لپاره یو څو کرخې وي چې د څه استعماله بیا به یو تصور وباسي هغه تصور بزان سره کیدی دا صرف دې د لپاره ثبوت د لپاره چې زه کپنه والا ته خیم چې به تاسو دوايانې ما خلکو ته لګلې دي دا ډاکټر نه دی دا ظالم دی ظالم دا زموږ د صحت سره لوبي کوي دا معاشره ولې بګال طرف ته ځي دې کې زه د خپل وسم رضالم دا د خپل وسم رضالم دی دا د خپل وسم رضالم دی چې چاله ورځي علالې دي خځه ټیسټونو والا سره معاهده شوی ایم آر آی والا سره معاهده شوی طالب مون کس در لګو مریض بدر لګو ته والا ټیسټ کوه په 1000 روپے باندې نو دې چې د ټیسټ لپاره کمې پیسې مقررې په دغه پیسو کې د اول نه د ډاکټر کمیشن ور داخل شوی نو کو ډاکټر په خپل ورزي هم په 1000 روپے ټیسټ کوي مثلا او که زه ورزم مال په 1000 روپے ټیسټ کوي عوامو ته د اندازو نشي او دراصل د خپلو کې معاهده شوی چې څومره مریضان درلګم هغه اعتبار سره په فیصد اعتبار سره ما ته دونه کمیشن راکړي نو دا شی شرعي طور سره هم ناجایز دی اخلاقی طور سره هم ناجایز دی